هغه ولا قاعدې میلې وي که نه مرفوعات اوس ورکې دي مرفوعاتو کې همدا درې شیانې قواعد لري دا نور نه لري که نه نور څه مویلي که نه دې کې تسول پیدا کېږي زه تو خو صرف نایب فاعل فاعل مبتدا ولا قاعدې ورکې د مرفوعات نور څو دي اته دي که نه کوم دي ما ولا مشابه په داخله کې نه ولا خبر شول پلانکا ډنګه شو خو هغه مبتدا و که نه خو د شا په داخل شو ځکه د قاعدې ضرورت نشته پوه شوې حوس منصوبات دي الضوابط للمنصوبات في درسنا اليوم د منصوبات ولا قاعدې به مو یایي سدي دپاره څه قاعدې منصوبات مو سره 12 دي هر منصوب ځان ته حیثیت لري ځکه بېله بېله قاعده لري بیا اوس ټولو نه اول مو سره مفعول مطلق وي مفعول مطلق څنګه پېژندې به څه قاعده د دې دپاره مفعول مطلق همیشه دپاره مصدر وي دا به مور کې یایو صحیح ده او مصدر په درې قسمه باندې راتلو که نه څه نوعیت دپاره چې دپاره خو دا د فعل مذکور په معنی باندې هغه په لفظ باندې کېدل ضروري نه دي ښه که نه تو سې اکلتو عقلا داسې یالا صحیح دي همداسې که ته وایې که نه جلست قعودا اوس دا صحیح شولو ځکه لفظ بدل ده خو معنا یې واده که نه قعدت جلوسا صحیح شوه څه معنا یې کوي اردو کې خو بیا نه رسي پښتو کې آخر کې لام رسي کبره تکبیره دا شی د ډېر ډېر ټکي دي مفعول مطلق او د کوم نه دا جوړیږي که نه فعل دو کې معنی په اعتبار سره بس موافقت ضروري ده ښه لفظا نه ده ضروري اوس ګوره وتبتل الیه تبتیله کې خو الفاظ شته یو شاندې خو رجع القهقره اوس وګوره معنی بدله ده قهقره نه لفظ بدل ده معنی واده قعدت جلوسا الفاظ بدل دي صحیح شو ښه اوس ځنه داسې ټکي مو سره شته داسې لفظونه که نه څه هغه مفعول مطلق جوړېدای شي لکه کلو لفظ د بعضو د صحیح ده که نه هغه ځای کې لفظ بل رسي لکه اوس دې فلا تمیلو کل المیل دې ځای کې تمیلو سره خو میل جوړېږي که نه خو دا کلو سره ځکه جوړېږي چې دې ځای کې تو ته خیال دي چې فلا تمیلو کل المیل که ودونه د زیات کول یا ست کول به یو طرف ته ډېر ما میل کېږي یو مخې فتذروها کالمعلقه اوس ته کل المیل څه د مضاف مضاف الیه ده که نه ده مفعول مطلق شولو کل وګوره رغله ده ودلیدو کل رغله ده همداسې بازه رسي صحیح ده که نه ښه بل چې شته کله کله داسې حالات کې راتلی شي څه مصدر دپاره یو شی صفت وګرځي هغه بیا تو ته مفعول مطلق جوړ شي لکه داسې سرتو احسن سیر ډېر ښه لوڼه اصل کې څنګه و ده سرتو السیر الحسن که نه ښه په مزه لوڼه نه احساناتو ته څه کړلو مضاف ته کړلو ما خپل موصوف صفت صحیح شوه ښه بله مو سره څه خبره ده څه مصدر دا مفعول مطلق مصدر وي که نه او بل اسم مصدر وي مو سره اسم مصدر ته دي کې دا فرق مو خیال او څه مصدر څه ده دي ولا حدثي معنی باندې د کوم دلالت ته دا اصلي وي اصل کې جوړندي دپاره څه حدثي معنی باندې دلالت وکړي اسم مصدر کې دا خبره نه وي ورکې هغه که په مصدري معنی باندې دلالت کوي یا حدثي معنی باندې که نه هغه طبعي صحیح ده اصلي نه وي طبعي تابع وي هغه ځان ته یې اسم ده که نه مصدریاتو نه خو نه ده جوړ سفیدونه ونه رباسي مصدریات ښه دا د مفعول مطلق وله طریقه شوه ضابطه شوه مفعول له دپاره څه ضابطه ده دا یو مصدر وي مفعول له او دا د فعل دپاره علت او وجه ګرځي دا دې سره ته پېژندګلوي کول شي اوس څنګه څه دیزې فعل مفعول مطلق کې موږ کله خبره کړو کله کله سړی تاکید غونې کول غواړي که نه یا نوعیت بینول غواړي دیزې کې نوعیت تاکید نه وي که نه مفعول له ده بیا ډایرکټ پېژنده تو سیس ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق اولاد مه مړوئ د غریباني خوف وغیره نه اوس وګوره دې کې خشیت ته ویل مفعول مطلق نه جوړوي تو ته جواب ته پاته لګي چې لا تقتلو سره دې څه تعلق نشته معنی اعتبار سره که نه څنګه چې د هغه په معنی سره دا نه موافق نه ده ورسره که نه لفظ کې هم سره موافق نه ده نه دې کې څه ګوري که نه اولاد د قتل دپاره څه علت یې ګرځولی واجه څه ونه ډر شی دی او لګې نه یا بل څه شي نه کسې واجه یې وښیه لږه نه
وجه ته خیا کنه سبب خای ضربت تدیبا ادب د پر مو هوډر بیزای بیزای غیدو وسو ګره تدیبا دروړ تدیبا مفعول مطلق نش کیدای دغه وجه د ضرب د پاره صحیح ده مفعول مطلق نه مفعول ملهود وړه مصدر وی خا کنه لکه خشیه د مصدر د وسه تدیبا مصدر ده خو ما قبل فعل سره چی شنوي دغه شوندې نه یي ښه که نه معنی اعتبار سره بلکې واجه صرف ګرځي ټیک شوه ښه د مفعول له څه منصوب رسي که نه دا به کله منصوبي مجرور را رسي دا د ته اسم مجرور را رسي لکه ته اسم من خشیت الله قرآن کې شته که نه صحیح ده فبظلم من الذین هادو د یهودیانو ظلم په واجب موږ سره به داسې داسې کور وکړو مخته یاد کې شته که نه اوس وګوره دې کې په بظلم په ظلم واجب نه شو کنه واجب د کسي مجرور غلط تو خلص منصوب وي نو منصوب کېدو د لپاره دوه شرطونه یاد لره مفعول له او د کوم د فعل معلل څه ده چې دوله فاعل یوي الا به چی شي منصوب رسی صحیح ده کنه صحیح ده کنه لکه ضربته تدیبا اوس وګوره مو د ویلو ادب د لپاره اوس دې کې مفعول له څه د تدیبا ده کنه او فعل ورکی څه د معلل ضرب ده کنه دې د لپاره فعل یک یو ده ټیک شو هغه ده کنه د ضرب ده فعل یو د ساده تو متکلم ضمیر ده کنه صحیح شو انده شه ته زمانہ یا یواوی صحیح ده کنه زمانہ یواوی که زمانہ ونی بیا پیدا نه کوي خوسی سے ان امراتن دخلت النار فی هرتن واخذ جهنم تدوی پښو جن لاړو ټینګې تړلی او خوراک وراک نه ورکوو وګورئ فی هرتن پښو کې لاړو داسې چې چې دخلت النار ورته نه ته فی هرتن په پښو کې لاجل هرتن په معنی ده کس خو پیر باندې داخل شولو فی می معنی په باندې بیا جوړیږي صحیح ده ځکه چې دی ولا سبب بیل ده دې کې وګوره امراتن دخلت څه ده دخلت بیل زون ته شاید کنه او امراتن طرف ته ضمیر کې راځي ده انار زون ته شاید هرتن واجه که جوړی گیا خود شده دی ولا مفعول له له فعل شده د سره تعلق نشته صحیح ده د دخول څه ده د دې پښو دی ظلم دی واجه نشو دی جهنم ورته کنه خود دې د پاره خود دې دخول نه کول چې پښو مړکاو الب جهنم ته سند سیره دا ولا څه ها اوس بل د مسره مفعول فيه خا مفعول له کی وا خبره پوه شې صدا حذف کولا شي کله کله څنګه الله تعالی قرآن کې فرمایي سو یبین الله لكم ان تدل لا تستبین سو گمراه شي د ان لا تدل ان لا تدل ارزو کې اند سیوی کنه خال ور کې لاره بوس یعنی کراهتن تدوی غدولالتکم دا معنی ده مصدر په معنی ګرځي کنه ان مصدر یاد کنه ان تدل نو اصل کې څنګه جو شو کراهت زوالالکم سده سینی تابع شي گمراه شي د پر د خدای پاک احکام ویني واضح مفعول فيه د مسربل مفعول فيه د لپاره پہچان قاعده ضابطه څه ده دار مشه د لپاره ظرف مفعول فيه یعنی فعل فيه دي کې کار شوی دی صحیح ده ورور کې شاید اردو کې میرسی پښتو کې کی رسی چې په دې کې کار شوی ده نور ژبه کې اسی واضح ده به د ظروف زمانی زنه ظروف مکانی کنه ظرف مکانیه کې د شي زمانی کې د شي که زمانی بیا خټول اکثر منصوب رسی کنه پیور کې مقدر وی لکته سرت یوم الخمیس فی یوم الخمیس ضرورت نشست وای خاکنه د سماز فی یوم الخمیس ایتیتو که حین قعودک حین وګوره حین په معنی د زمانه سره کنه یو وخت پرېل شي خدا ته منصوب بیا ودلی دو حین یوم صحیح شو او ضرب مکان سکوم دی کنه کچې ته مبهم تو نه زورسته کې نه یو غاز ورسته وی کدرې غاز ورسته کرنه وی خيوري ټیکټر کې نو سز دي کوم تو نه مورسته ورسته کې د لوی خلک نو سوره 1 کیلومتر 2 کیلومتر 2 غاز وتایل دا اوس مبهم شاید معلوم نه ته سوره منورسته نو سوي جلست امامک ته مخته ناس مجلست یمینک خي طرف ته د ناسومه اوس وګوره د کې د خلفته خلفي نه ویلي مبهم د معلوم نه سوره ورسته مخته فاصله نه د معلومه دو به منسوب یل شي که بیا محدد زوی وکنه معلوم مکرر زوی ځکه نه سنجلستو فل غرفته یای ته کنه اوس غرفه هم معینه زوی کډه غټه کمر شه ته نه کې اخر به معینه د سی خو نه کنه صحیح ده
پیور کې ذکر کولا شي د معین شاید د کې به نه نه جلست فی المسجد جلست المسجد نشي صحیح ده ها بل مسرد شده مفعول معه ده مفعول معه دا خو معه مفعول معه څه معنی فعل معه کوم سره مخته کور شوی کوم شي سره دي سره شوی د فعل معه دي سره ما کور ضرب زید و عمرو وګوره زید والا شوی کنه دی ویلو له کور د بل سره شي زکه د ویلو سم معه دي سره شریک ته په دا کور کې وو په معنی رسی او وو د ما معنا کې ما عیل شي وو ذکر کیا تب د پاره صحیح شولا که اردو کې معنا وبس سات رسی اس کے ساتھ پښتو کې سارا په معنی ده کوم ځکه سارا ټکرو شي پوښس دی سره زاو کنه دی سره تای څه مطلب شولو سدی د کوم کار کول تو کول مفعول شوالی کنه سره مفعول مو شوالی وته استوى الماء والخشبه وبو او لرګي سره برابر شولو څه مطلب وبو برابر شي کلرګي سره برابر شو وبو سره دی لرګي وبو سره برابر شوي کنه وبو څور وخت لرګي سره په میش شوي کنه تعلق کی څه خاخ کی نو مفعول د هونه برابر دو غریب بزایل د وبو سره برغاش صحیح ده خپل مسرد شده مفعول به د مفعول به خودره قاعده نه لري بس کچې تکیدیالو کنه ندی بنه د فعل بوند نه کی به مفعول علیه وتنشی الخاکنه څه مفعول علیه دی بنه کور شته ویل د مفعول علیه نه څه مفعول به د شروع کړه ده مفعول به کار شوی دی په دې سره د خود مفعول ما هو لمنا وخت د ویل علیه نه ای به ویل ای نه به ویل خالی د علیه دوی په کور د زکه ته ترجمه نه کوي کنه ته خدای کنه سو اوس پر من ظلم کیه ما په هغه باندې ظلم وکړو ما په هغه باندې د باندې د پر خو علی رسی به خو نه رسی به خو سره د پر رسی ضربته بيد لاس سره می وهو د چې د علاوه لنه راړي سم مفعول علیه نه وتنه معطوف علیه نه زیای اوس پر خدوانه رسم معطوف به ده نو ویلی او به معنا اصل کې خبره د سموتی تو علیه ټکه په اعلی ټکه موتی تو چې د پاره سم له پوسه په معنی باندې کنه د پوسه په معنی باندې مو ترجمه بنا کوي کنه مررت بزیدن موتریدل وشو په زید باندې دا هونه چې زید باندې ورخته لري نږدې وسره خوا مطلب یې څه شول ترجمه بنا کوي ټکی ته مفعول به بزکه از د موزه ترجمه مونږ کړ ته مفعول علیه ونه جوړ کی بوند د پاره معنا نشر بسل اعلی کنه صحیح شمانی ته بنا ګرځي نه ته لفظي ترجمه ته نشي کتل اردو کې ته ترجمه کوي به ته څنګه یای ساغه سره ملاو شه اردو کې کنه اس کے ساتھ ملا اس کو ملو او سره کورسی کنه کو کی مفعول کی کورسی اوس وګره دې کې اند سره سیا کنه ضرب تو زید زید کومارا کسي ود زید کومارا ٹھیک